یو روایت کی داؤں نقل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کہ اے خلکو ما ته هم معلوم شوی دی چې تاسو د خپل نبی په مرګ یریږئ. زمانه چې مخکې څومره انبیاء کرام علیهم السلام دنیا ته راغلي دي هغوی کې څوک هم همیشه دنیا کې نه دي پاتې شوی. زه به څنګه پاتې شم؟ زه د خپل رب سره ملاوېدونکی یم، تاسو به ما سره ملاوېږئ. زه تاسو ته خپلو کې یو بل صورت د حسن سلوک وصیت کوم او په وصیت کې امت ته سورة العصر تلاوت فرمایي. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زما دی قسم وی په زمانہ په عصر چې بېشکه انسان په خساره کې دی مگر اهل ایمان او عمل صالح والا انسانان چې په خپل په حق قائم دي او نور ته د حق وصیت کوي او په حق باندې استقامت د پاره په تکالیف یو بل ته صبر استقامت کوي، دا خلق د خساره او نقصان نه بچ. تر قیامت راتون کې مسلمانانو ته فرمایل چې ترکت فیکم امرین دو خبرې په تاسو کې پرېږدم، که تاسو په دې مضبوط پاتې شئ نو تاسو به هرگز گمراه نشئ. یو قرآن مجید یعنی کتاب د الله، کتاب الله قرآن مجید، بل استاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې. کدا تاسو مضبوط ونیسئ نو تاسو به هیڅ کله گمراه نشئ، نو تاسو همیشه د پاره به کامیاب یئ.